چې ځمکه یا مارکیټ جایداد اخلي، کوم احتیاط تعالی ضروری دی، کومې خبرې تعالی ضروری دي چې سبا تاته بیا مسله نه وي. زما درخواست دا دی کله چې تاسو چرته پراپرټي اخلئ، ځمکه اخلئ، مارکیټ اخلئ او نان مویبل پراپرټي اخلئ، نو تاسو د ټول نه لومبې د هغې فرد چک کوئ او په فرد کې د هغې قبضه دا ضروري ده چې دا تاسو چک کړئ. په دې باندې چرته عدالتي کیس نه روان او یو خاص کر دا خبره پکې ډیره اهمه ده د وراثت په حواله سره. که تاسو داسې پراپرټي اخلئ چې هغې مالکانو خپلې خور لا یا خپل ورور لا یا داسې کس لا چې هغه وارث خو برخه حصه وله نه ده ورکړې، اگر چې تا ته به انتقال هم ښه ټیک ټاک وشي او هېڅ مسله به نه وي په هغې ټایم. خو که هغې کس څوک چې شرعي وارث و او انتقال یې تا ته نه دی کړی یا د انتقال په وخت هغه نوم پکې نه و، دا سړی تا ته مسله جوړولی شي او ستا هغه ټیک ټاک انتقال چې دی دا په اصلي کې ماتولی شي. بل که په کومه ځمکه باندې تاسو کومه ځمکه اخلئ او په هغې باندې مقدمه روانې اگر چې سټی پکې نه وي، نو هم د دغې خریدارۍ چې دی قانوني طور دا انتقال بیا ستاسو د مقدمې په دوران کې چې تاسو کړی نو دا په اصلي کې ماتېدی شي. دغه شانتې د ځمکې د اخیستو په وخت باندې د دې حدود اربعه چک کول، خسره نمبر، عکس او دا ټول څیزونه چې دي دا چک کول. بیا قبضه په اصلي کې دې ته وایي چې ته پټواري بالکل باقاعده موقع ته بوځې، په موقع باندې هغه نشاندهي وکړي تا ته او ته هغه قبضه واخلې. او بیا د دې نه وروستو چې کله انتقال درج کوې، ښه خبره دا ده چې ته یو رجسټري وکړې او سټامپ ولیکې. په سټامپ کې دا ټولې خبرې ولیکې چې د ماله دا خسره نمبر چې حدود اربعه دا ده او دا ځمکه یې ماله راکړه او بیا د دې نه وروستو د هغې د لارې دا ټول خبرې تا پای کې کړي او چې کله دا څیز وکړې نو د هغې نه وروستو انتقال درج کا. کله چې انتقال درج کوې په دې کې احتیاط پکار دی. دوه هغه ګواهان چې هغه ستا خپلي، هغه ستا رشته داري، هغه خاص کر مالکان د ځمکو، نو هغه به دی چې یاره سبا خدای مکه څه کیس یا څه خبره پکې راځي نو دوی به تاله دا ګواهي بدلم کوي. مونږ اکثر په دغه کې بې احتیاطي وکړو. بیا کومه ځمکه چې تاسو واخلئ او دا روغه خسره نمبر تاسو واخلئ، پای کې تاسو څه پورشن اخیستی نو دا انتهایی اهم خبره ده چې یاره تاسو په هغې یو خسره کې هغه لږ ځای ځان ته بالکل سپیسیفیک کړئ، څلور واړه طرفه وله سپیسیفیک کړئ او د هغې سره سره د هغې لوکیشن چې دا په دې څلور پنځو کنالو په دې خسره نمبر کې ما دا 10 مرلې یا 15 مرلې واغست نو چې دا پکې په کم ځای کې دی، دا به وروستو بیا تاسو ته په اصلي کې مسلې نه جوړي او د ډېرو قصو نه به خلاص شئ. او خبره دا ده چې تاسو کله داسې پراپرټي اخلئ نو ښه خبره دا ده چې تاسو د کروړونو بیه کوئ، تاسو د یو ماهر وکیل سره په دې حواله سره رابطه کوئ چې تاسو یې پیژنئ او هغه تاسو ته کومه رایې درکړي نو د هغې وکیل مطابق چې تاسو بیه وکئ نو هغه به ستاسو دپاره د خیرې او د مسلو نه به خلاص شئ. انشاءالله تعالی موږ به په ویډیو کې دا زده کوو بلې پیرېله چې تاسو څنګه پراپرټي واخلئ نو بیا به تاسو شوفه نه کېږي، چې تاسو کوم احتیاط وکئ نو بیا به تاسو څوک شوفه هم نشي کولی. دا به په آینده ویډیو کو تاسو ته خپلې څه مسلې تاسو په کمنټس کې ویلی شئ چې مونږ په هغې باندې ویډیو جوړو. دا زه د دې لپاره کوم چې یاره په شریکه باندې د دې پښتنو خاص کر د دې مسلمانانو مونږ دا خدمت وکړو چې دې ته خپل د حق رسولو څه کوشش وکړو. دا به زموږ دپاره د خیر خبرې او وما علینا الا البلاغ.